أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. پرونی آیات کې مانزه باره کې خبر روانه وه چې الله فرمایي واقیموا الصلاة، تاسو مونځ قایم کړئ. اقیمو صیغه د امر ده، یعنې حکم کې الله تاسو مونځ ودروئ، قایم یې کړئ. بیا وآتو زکات، زکات ورکئ. ورکعوا، رکوع وکئ مع الراکعین، د رکوع کوونکو سره. دا رکوع ولې خاص کړه؟ د هغې دوه درې وجې ویلې وې. یوه دا وجه چې مخکیني یهودیانو په مونځ کې رکوع نه وه، او دا د امت دپاره خاصیت دی. او دویم دا چې دا رکوع الله ځکه وی چې مراد تی ذکر د جز او مراد تی کلو، لکه ان القرآن لفجر. قرآن کریم کې راځي 15مه پاره کې چې بېشکه د سهار مونځ و، هلته صرف قرآن فجر راغلی دی، نو مراد یې سهار مونځ دی. هغه شان بعضې اوقاتو کې یو څه سړی مراد والي، خو د هغه نه ټول مونځ مراد دی. اوس رکوع الله مراد هغسې، خو دې نه ټول مونځ مراد دی. لکه قرآن کریم کې دا بعضې سورتونه دي، بعضې سورې نور او سورې فرقان او سورې بقره شو، سورې انعام او آل عمران، نو دا یو نومي، خو دننه به کې بیا دنیا مسائل او دنیا حکمونه او دنیا واقعیات پکې موجود دي. نو مراد نوم یو څیز واخیستی شي او دننه به کې ټول راجمع کړی شي. ورکعوا، تاسو رکوع وکئ مع الراکعین، سره د رکوع کوونکو نه، یعنې جمع مونځ وکئ. رکوع دا ډېر خاص عبادت دی. مونځ کې سړی الله ته جزي وکړي او تواضع وکړي انتهایي، د انسان د ذهن نه کبر، تکبر، لوی هغه بالکل وځي، د خالق مخې ته ودرېږي. اتأمرون الناس، آیا حکم کوئ تاسو خلقو ته بالبر، په نیکۍ سره، وتنسون، تاسو هېروئ انفسکم، خپل ځانونه. قرآن کریم عجیبه کتاب دی. دا نه وه چې تاسو بل ته حکم کوئ په خپله ځان مه هېروئ، چې بل ته حکم کې د نیک کار، نو په خپل اول په ځان کې راوله، په خپله یې وکړه. که ځان کې نشي راوستی، د هغې توفیق نو ځان د هغې کې چې نو څه کوشش وکړو که چې ځان کې دغه عمل ته په خپله وکړي، راولي ځان کې. اوس بل ته مونځ وکړه، مونځ وکړه، مونځ وکړه، مونځ وکړه، په خپله مونځ بالکل اړو کېنه، دغه شان ګرځي. نو دا خبره خو هېڅ اثر هم نه کوي. او ته په خپله نه کې، ما ته ولې حکم کې؟ نو نه، هغه ته حکم هم وکړه، په خپله پې هم عمل کوه، وایې که. یا بل ته زکات ورکړه، زکات ورکړه، او په خپله زکات نه ورکې. یا بل د نیکۍ حکم کوي چې هلکه دا کار داسې مه کوه، په خپله یې کې. نو انسان څه فرشته نه ده، انسان دی، خو نه بالکل داسې نه چې ځان پې هېر کړي او بل ته چې کوم دی مخه کړي، چې ځان نه بیخي هېر او بس بل ته لګېدلی چې هلکه دا کار داسې کوه، داسې کوه، داسې کوه، داسې کوه. نو دې وجې نه کورونو کې هم تاسو په خپله مونځونه او اودسونه کوئ که نه، ماشومان به په خپله کوي. چې تاسو نه کوئ، ماشومانو ته مونځ وکړي، اودس وکړي، هغوی ته چې نه کوئ. نو شایانو الله ته خو مونځ نه دی کړی، مونږ ته ولې وی چې
چې په خپله کله مونځ اودس کوي نو به په خپله بیا کوزې را اودسونه به کوي لمونځونه به کوي ته ورته خبره کوې ستا خبره به ذهن نیسي چې یاره ته په خپله وکړو بس ماته وشي نو الله ځکه فرمایي اتأمرون الناس تاسو حکم کوئ خلقو ته بالبر د قیامت په ورځ باندې به ډېر واعظان ډېر بیان کوونکي تقریر کوونکي بل ته دعوت ورکوونکي خپله به په دوزخ کې او دا خبره چې مخې ته راشي دا ډېر ګرانه الله دې نه کې یو مسلمان بل مسلمان له دعوت ورکو مثلا یا یو مسلمان کافر له دعوت ورکو هغه په سمه لاره باندې راغی هغه پې عمل وکړو دغه خبره باندې هغه جنت ته لاړ شي او دی په خپله دوزخ ته لاړ شي او دی ورته بیا وایي چې هلکه تا خو ما له دعوتونو راکولو ته خو په خپله په دوزخ کې پروت دی دی به ورته چې ما یې په خپل عمل نه و کړی تا ته مې ویلي تا پې عمل وکړو ما پې عمل نه دی کړی دا به ډېر سخت مقام وي د جړا مقام د افسوس مقام وایي به یې د لپاره هلاکت به وي نو دا ډېر واعظین هغه دې پنجاب کې دې علاقو کې اکثر د شپې د ناوختې پورې دا نعتونه غږوي د ناوختې پورې تقریرونه کوي او ناست یو بیا سهار لمونځ کې بیا یو هم نه ښکاري بیا هغه 10 بجې راپاڅي سهار لمونځ تې شوی قضا شوی تي دا څومره لویه خساره ده که نه نو دا اکثر په دې محفلونو کې اکثر دا یې زمونږ د استادانو مونږ دې نه منع کړو تاسو شپې د ماخوستن د مازدیګر پس ترجمې چې دی نو اوږدې مه کوئ ځکه چې بیا دا اکثر ورځې شپې لنډې بیا سهار په مانځه کې کسان نه یاست هغه نه دې وجې نه به اکثر یا بل کس د خوب نه وځي ځان څوک څه کوي څوک بیمار به څوک په ځان تلاوت کوي څوک په ځان سټډي کوي څوک په ځان چې دی نو مطالعه به کوي د خپل کتابونو وکیلان څوک خپل حساب کتاب کې څوک نو اکثر چې دی نو دغه شان دا واعظین ویل څوک چې نصیحت کوي هغې ته واعظین وایي دا نصیحت کوونکي اکثر په خپله بل ته داسې تقریر به وکړي داسې تقریر ته به چې یاره دی خو دا دی بس دا غټ او بیا چې سار کې بیا چې نور وګوري جو په خپله سن دا ډېره غټ د خسارې خبره ده هر چا دپاره هر مسلمان دپاره چې ته یو کار بل ته مثلا وی نو په خپل هم ځان کې راوله که خپل ځان کې نشي راوله کوشش کوه په خپل یو مو کې ځکه که سبا خدا نه که دغه واعظین چې نو په دوزخ کې پراته او چا د چې وعظ کړی دی هغوی په جنت کې مزې کوي دا به ډېر د افسوس خبره تاسو ټولو ته وایم ځان ته هم وایم چې موږ چې هر کار چې کوو بل ته وایو چې په خپل هم ځان کې هغه عمل پیدا کړو نو د هغې به ډېره چې ډېره ثمره به یو اثر به نبی علیه السلام چې به کوم دغه بل ته هم وي نو په خپله به هم په هغه میشوالی کوو بلکې به بل به یې بوج کموو په خپله به ډېر زیات عمل کوو خپې مبارکه یې وپړسېدې صحابه ته شپه نیمه شپه به الله ته ولاړو اتأمرون الناس آیا حکم کوئ تاسو خلقو ته بالبر په نیکۍ سره بل ته ویله که دا کار دې څه مه کوه دا او په خپله چې دی نو وتنسونا تاسو هېروئ انفسکم خپل ځانونه دا څه خبره ده وانتم او تاسو تتلون الکتابه بیانوئ کتاب لره لولئ کتاب لره وانتم او حال دا دی تاسو تتلون الکتابه لولئ کتاب لره افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ چې ټول کتاب بل ته ووایې خو په خپله پکې سوچ و فکر نه کوي او په خپله پې عمل نه کوي نو څه فایده تا خو فایده بل له ورکړه ټیک ده د دې نه مطلب هم نه دی چې اوس به مونږ بیخي به بل ته مونږ به یو کار خپله نه کوو چې بل ته به د هغې دعوت نه ورکوو نه دغه هېڅ تعلق نه ساتي خیر دی بل ته هم وایه خو ځان کې هم کوشش پیدا کوو چې دا کار ته په خپله چې دی نو بیا وکړې مثلا زموږ تبلیغیان وروڼه دي نو هغه چې پاسې مثلا بیان کوي دا وکړه هغه دا موږ به دا اعتراض نه کوو چې یار تاسو په خپله دا کارونه کوئ موږ ته دا وایي خیر دی هغه به هم په ځان کې به راولي ورځ به چې بل ته وایي په خپله سړی کې بیا اکثر عمل چې دا راشي خو एकदम خو سړی داسې نشته سمېدی که نه په مزه باندې واستعینو تاسو امداد حاصلوئ
بالصبر په صبر سره او الصلاه او په مانځ سره. دې آیات کې الله فرمایي تاسو صبر امداد حاصلوي. امداد پس سره حاصلېږي چا نه امداد حاصلې لکه ما سره امداد وکړه نو الله تاسو مان امداد حاصل کوي به صبر په صبر سره او الصلاه او مانځ سره. اول صبر مخکې کو چې صبر دا ډېر دا ټوله دنیا کې روانه ده کنه دې ګوره څومره تاجید هر طرف ته تاجید ده هر طرف ته چې ګوره تاجید او تاجید او تاجید او تاجید صبر کوونکي به ډېر کم ملاويږي ډېر کم. دا شان په مانځه کې ورپسې الله وسوالا په مانځه سره نو په موږ کوم ګوره صبر دی موږ چې تړه الله ته ودرېږي نو څومره صبر دی بده کې دنیا کارونه سره چې دغه شي دا جایز کارونه په هغه حرام شي دغه نه منې شي دغه نه صبر کوي چې موږ وکما د موږ نه پس بیا به روټیم خورم او بیا به چې دینو بامس کوم او بیا به فکر زمامو کارونه ارسه وکوم دا مې صبر دی په مانځه کې. او دا غین علاوه چې دی الله تعالی صبر امداد حاصل کوي به صبر په صبر او صلاه په مانځ سره. صبر انتهایی دا خصیص دی ارزه کې سره صبر کوي صبر مې وړي زیاته خوږي سړي وال تکالیف راشي مصیبتونه راشي غمونه راشي هر قسم حالات په انسان باندې راځي چې انسان په دنیا کې وي د سره چې دا امتحانات تړلې شوي دي دا ټول امتحانات قرآن کریم کې ځای په ځای راځي ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع دا دویمه سپاره کې راځي تاسو ته بخامخه مونږ پیښو تاسو باندې مونږ ازمیخو امتحان کو من الخوف د یرینا والجوع د ولګینا ونقص من الاموال والانفس والثمرات او مالونه او جانونه او میوه د دې کمې برازي کله به دې ګوره کله غم راځي کله به دې مال دولت هلاکیږي کله به چې دیانو فصلونه چې دی هغه صحیح ونه شي هلاک به شي کله به د من ولګه راځي کله به د من تند راځي کله به بیماری راځي کله څه کله څه په دې ټولو به صبر کې صبر انتها ده چې ته صبر کې څومره صبر کې الله اکبر هغې تعالی بدله درکوي. اوس په معمولي بیمارۍ باندې په معمولي مصیبت باندې شکایت کې او داسې دا بعضې که نه دا ناپوهه دا ګریوانونه شلی او دا چغې وکاږي یو چې الله به صرف زه دې لیدلی ما او صرف ما سره دا دغه کېږي او د الله نه شکایت الله تا ته خو اسانه ده مونږ ته ګره دا خبرې مبرې لږ د الله نه یو قسم شکایت کېږي یا طبعا الله بیماري راوله بیماري چې مخلوق ته چې بار مخې ته کې چې الله پاکه په ما باندې بیمارۍ راوستي دي او په مخه چې دی نو مخلوق ته ګیلې کې شکایتونه کې د الله نه خو کوي څومره صبر کې صبر خصیص دی الله نه غواړه. واستعینوا تاسو امداد حاصلوئ بالصبر په صبر سره او الصلاة په مانځ سره وانها بشک دا موز لکبیرة خامخا ډېر ګران دی ډېر مشکل دی الا علی الخاشعین مگر په خاشعینو باندې نه ده ګرانو. خاشعین چاته ویل کېږي کوم خلک د الله نه یېرېږي او د الله نه یېرېږي مثبت رواني مثبت وشي د پروا هم نه دته موز ګراني دا موز به دا څوک پاسي دا موز به کوي دا اوس به کوي دا ډېر ګران پرېوځي خو چې کله دی د الله نه یېرېږي او د الله یاره په زړه کې وي ته چې په هر ځای کې وي په هر مکان کې وي دی به د الله یاد کوم دی د خپل ذهن نه وباسي د خپل زړه نه به د الله یاد نه وباسي هر ټیم به الله یادوي موز به کوي اوس به کوي او چې نه یېرېږي د الله نه د هغه څه پروا هغه هم نو ځکه وایي وان او چې نه یېرېږي په الله نه دا موږ ته دومره ګران دي که نه هموز کولو ته ډېر ګران دي کم موږ سړی وکړي ونې ته وکړي بعضې ډېر کسان به بیا ته دومره ګران دومره تس دی کوشش کوه هغه وایي یاره وایي من پیسه په دې غره وخېږم خو موږ نشم کولی څومره ورته ګرانه شي دا ورته بیا دا زړه تور به زړه باندې تور داغ ولګي زړه یې مکمل زنګ شي بیا ورته الله دا دین دا جومات او دا دا الله دا کور دا ورته داسې ښکاري لکه جیل بیا سخت شي ګران شي ولا وانها بشک دا موز یا دا صبر لکبیرة خامخا ډېر ګران کار دی الا مگر نه دی ګران علی الخاشعین په خاشعینو باندې خاشعین تواضع کوونکي عاجزي کوونکي د الله نه یېرېدونکي خلک باندې دا څوک چې دا خلک د دې تفسیر الله په خپله
الذين دا هغه کسان یظنون چې دوی ګمان کوي انهم بشک دوی ملاقات کوونکي دي ربهم د خپل رب سره دا دوی ګمان دی چې هرکه موږ به یو ورځ د الله سره ملاویږو الله سره به مخامخ کېږو الله به زموږ حساب کتاب اخلي الله به چې دی نو موږ له دا راکړي دا به الله دا د په زړه کې دا خبره ځي راځي دغه خاشعین دي الذین دا خاشعین هغه کسان یظنون چې دوی ګمان کوي انهم بشک دوی ملاقات کوونکي دي ربهم د خپل رب سره وانهم بشک دوی الیه د الله طرف ته راجعون واپس کېدونکي دي دا ستا په زړه کې چې زه به الله سره ملاویږم او زه به الله طرف ته واپس کېږم الله به زما سره چې دی نو هم کلامي ملاقات به زما کېږي مخامخ کېږم ورسره د الله به زه دیدار کوم دا چې سړی په زړه کې دا لویه خبره ده دا خاشعین دي چې دا ستا په زړه کې دومره خبره موجوده ده چې زه به د الله سره د قیامت پر ورځ ملاویږم دا هر څه د الله نه پټ پناه نه دي نو خامخا ته به د الله نه ویریږي اتامرون الناس آیا حکم کوي تاسو خلقو ته بالبر په نیکۍ سره وتنسون تاسو هیروئ انفسکم خپل نفسونه بخپله وانتم او حال دا تتلون الکتاب چې تاسو لولئ کتاب لره فلا تعقلون تاسو عقل نه کار نه اخلئ واستعینوا امداد حاصلوئ مدد حاصلوئ استعانت حاصلوئ بالصبر په صبر سره والصلاة او په مانځه سره صبر کوئ او مونځ کوئ وانها بشک دا موز او دا صبر لکبیرة خامخا ډیر مشقت والا دی ډیر ګران دی الا مگر نه دی ګرانو علی الخاشعین په خاشعینو باندې خاشعین د الله نه یریدونکي خلک الذین دا هغه کسان دي یظنون چې دوی ګمان کوي چې دوی یقین کوي انهم بشک دوی ملاقات کوونکي دي ربهم د خپل رب سره وانهم بشک دوی الیه دی الله طرف ته راجعون واپس کېدونکي دي واقیموا الصلاة قائموئ مانځه لره واتو الزکاة زکات ورکوئ ورکعوا رکوع کوئ مع الراکعین سره د رکوع کوونکو سره اتامرون الناس آیا حکم کوئ تاسو خلقو ته بالبر په نیکۍ سره تقوا سره وتنسون تاسو هیروئ انفسکم خپل ځانونه وانتم او حال دا تتلون الکتاب چې تاسو بیانوئ کتاب لره افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه اخلئ واستعینوا تاسو امداد حاصلوئ بالصبر په صبر سره والصلاة په مانځه سره وانها بشک دا موز لکبیرة خامخا ډیر ګران دی الا مگر نه دی ګران علی الخاشعین په خاشعینو باندې عاجزي کوونکو باندې الذین دا هغه کسان دي خاشعین یظنون چې دوی ګمان کوي یقین ساتي انهم بشک دوی ملاقات کوونکي دي ربهم د خپل رب سره یو نه یو ورځ وانهم بشک دوی الیه دی الله طرف ته راجعون واپس کېدونکي دي ګرځېدونکي دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي